چیرمنانو باندې شیلینګ کړی دی دا د ناکام حکومت او د هغې وزیر اعلی ناکام حکمت عملې مو بولته ثبوت د هغې دپاره جایز دي او زموږ دپاره ناجایز دي. موږ خپل هغه مطالبات دپاره دلته راغلي یو کوم چې صوبایي حکومت په خپل قانون کې لیکلي دي. دریو کالونه وشو چې زمونږ په ویسګانو کې ناله نه ده جوړه شوې یو کوڅه نه ده جوړه شوې. مونږ په دې ته دا حق اخلي چې د خپل ګورنمنت د حکومت وغواړي چې د پښتونخوا حق کېږي چې ورکړي دا چې د دې کېږي نو دا خو د لاندې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانتونکو جلن ټي 1 نیوز سره زه یم عزیر خان. ګرانتونکو دلته کې مونږ نن بیا جناب پارک ته راغلي وو. بلدیاتي نمایندګان چې کوم دي د هغې احتجاج شروع دی ډېرو ورځو نه او دلته کې هغې مطالبات دي چې مونږ له فنډ نه راکوي زموږ نه اختیارات اخیستي دي. نو دلته کې به مونږ کوشش کوو چې د دې کم مشران دي د احتجاج چې کم مشران دي هغې سره خبرې وکړو. نور بلدیاتي کم نمایندګان دي هغې سره خبرې اترې وکړو. نو مونږ سره اوسئ جلن ټي 1 نیوز سره اوسئ. جی ګرانو کتونکو دا مهال ما سره ولاړ دی کم د مردان میر د حمایت الله مایار صاحب هغې سره به خبرې اترې کوو چې په هغې باندې کم شیلینګ شوی دی. هغې نن بیا راغلي دي دلته کې جناب پارک کې ناست احتجاج شروع کړی دی. تپوس به د کوو چې دې مخکې له عمل څخه. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. څنګه دي تاسو ښه؟ سر دا راته ووایه په تاسو باندې دلته کې ډېر زیات شیلینګ شوی دی هغې باره کې تاسو څه ویل غواړئ جي حکومت ته؟ یو خو دا ده چې دا یو ظالمانه او وحشیانه عمل شوی دی. جی سر. کوم لاټي چارج شوی دی کوم شیلینګ شوی دی هغې کې زموږ مقامي حکومتونو نمایندګان زخمیان مو دوی ګرفتار کړي مو او ډېر لوی تکلیف هم رسېدلی دی. هغې سره عام ولس هم چې په دې روډونو باندې کوم موجود هغې ته هم ډېر تکلیف رسېدلی دی. مریضانو ته هم ډېر تکلیف رسېدلی دی او د صوبایي حکومت دغه عمل وحشیانه مو او غیر آئیني مو. د پاکستان آئین موږ له د پرامن احتجاج اجازت راکوي او دغه خبره د پاکستان تحریک انصاف نن لیډران هم کوي ورکران هم کوي. دا که موږ په ډیچو کې جلسه کوو په اسلام آباد باندې ورځو دا موږ خپل آئیني حق دی زموږ او موږ ایکسرسایز کوو. نو بیا دا حق دی د بل چا ولې نه مني د هغې دپاره جایز دي او زموږ دپاره ناجایز دي. موږ خپل هغه مطالبات دپاره دلته راغلي یو کوم چې صوبایي حکومت په خپل قانون کې لیکلي دي د پاکستان په آئین کې لیکلي دي. د پاکستان چې دغه کوم زموږ په صوبې قانون جوړ کړی په هغې کې لیکلي دي. هغه د مقامي حکومتونو اختیارات دي هغه د مقامي حکومتونو فنډز دي او د مقامي حکومتونو باندې د خلکو خدمت دی په لاندې سطح باندې خو حکمراني جوړول دي په لاندې سطح باندې د خدماتو فراهمي ده په لاندې سطح باندې مقامي ترقي ده او پای کې د خلکو شراکت دی. زموږ خو دا جایز مطالبې دي او د جایز کار دپاره دي. نو پکار ده چې صوبایي حکومت زموږ دا ټولې آئیني او قانوني مطالبې ومني او په خپله باندې دلته راشي او د هغې باندې عمل درآمد اعلان وکړي. منلې خو دې مخکې دي چې عمل درآمد دپاره یو وخت راکړي 10 ورځې راکړي 20 ورځې راکړي چې عمل درآمد وکړي او که دوی دغه مطالبات زموږ نه مني نو موږ په پېښور کوم احتجاج دی خو بیا به موږ اعلان کوو په ټولو صوبه کې چې هر صوبې په هر تحصیل کې به زموږ د احتجاج. سرجي دا راته ووایه کم د بلدیاتي نمایندګان دي په چې په دې باندې کم شیلینګ شوی دی نو تاسو به حکومت ته څه ویل غواړئ ځکه چې احتجاج خو د هر چا حق دی روډ ته راوتي شي او پوره من احتجاج کولی شي. ګورنر ټول نه لومبۍ خو ستاسو شکریا ادا کوم چې د بلدیاتي نمایندګانو تاسو میډیا والا سوشل میډیا ملګري په کوم انداز کې اوتی اعلی غړو ته صوبې سره سره وفاق ته زموږ د بلدیاتو اواز هم ورسول. دې نه بعد انتهایی پرزور الفاظ سره چې کوم زموږ په بلدیاتي نمایندګانو باندې پرون شلینګ تشدد لاټي چارج شوی او د هغې سخت الفاظ سره نه صرف مذمت کوم بلکې مطالبه کوم چې کوم افیسرز کوم سټاف په دې کې ملوث او په دې قومي او په دې عوامي نمایندګانو باندې چې د لکونو د زرګونو منډیټ لري دا خلک دوی راغلي د صوبې د مختلف اضلاعو نه هغې سره داسې احتکامیز سلوک کول د هغه خلکو خلاف دی قانوني کاروایی وکړلی شي او قوم نه دې هم معافي صوبایي حکومت وغواړي چې مونږ د دې ښار نه د دې پېښور نه څنګه یو میسج لګیا دی ورکوو د میلمستیا په صورت باندې نو کم از کم زمونږ د کوم پښتو روایات چې دي زمونږ اقدار دي د جرګې سیسټم دی د هغه په مطابق باندې دی د قوم نه هم معافي وغواړي او د دې خلکو چې څه جایز مطالبات دي د بلدیاتو هغه دې دوی ته بر وخت ادا کړي. سرجي دا راته ووایه دا کم بلدیاتي نمایندګان راغلي دي دلته کې پېښور کې احتجاج شروع کړی په دې باندې پرون کم شیلینګ شوی دی هغې باره کې به تاسو څه ویل غواړئ؟ دا خو ډېر قابل مذمت دی د دې چې څومره مذمت وشي د پروینشل ګورنمنټ د دې اکشن ملامه کوي موږ په پردو الفاظو مذمت کوو ځکه چې دوی نه څه تنخواګانو دپاره لګیا دي نه څه خپل ذاتي خبرې دپاره لګیا دي
دا د لاندې نه د بنیادي د ګراس روټ نه راوتي نمایندګان دي الیکټډ جی د قوم دپاره د خپلو کلو دپاره د خپلې ډسټرکټ دپاره د تحصیلونو د یو سی دپاره خپل چې کوم پاین کې دي یا د بلدیاتو په روز کې دي هغه حق غواړي نو که چېرې دا پروینشل ګورنمنټ د یې انکاري فارمولې د لاندې خپل د فیډرل ګورنمنټ د خپل حقوق غواړي نو که دته دا حق حاصلي چې دی د خپل ګورنمنټ د حکومت نه غواړي چې د پښتونخوا حق کېږي چې ورته ورکړي نو دا چې د دې کېږي نو دا خو د لاندې دی صرف د دې دپاره چې امپیګان او امنېګانو هغې دې پکې ځان له فنډونه ووهي او کرپشن دې پکې وکړي د هغې دپاره او چې بیا پې احتجاج کوي یو جایز جمهوري احتجاج دی نو په هغې بیا لاټي چارج چرګیز نو دا خو بلکل هټلر د مسولیني هغه یاد تازه کول دي دا خو ډېر غلط کار شوی دی هغه کار دی وکړي چې کوم دي ته په خپلې په دې له مرکز نه ورکړي خو بیا پې دې کېږي که دې احتجاجونه کوي که نه ډېر وخت ته ویځو نو هغې خو دلته جنا پارک ته راغلل دا راته دې احتجاج له تاسو کم ځای نه راغلی دي زه چې مردان نه راغلی یم حاجي. تحصیل ممبر یم او خپل فنډ او حقوق بحالې دپاره راغلی دا راته پون چې دلته کم شیلینګ حکومت کړی دی او کم شیلینګ ډېر خطرناک شیلینګ یې کړی دی نو حکومت ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ ځکه چې احتجاج خو د هر چا حق دی پوره من احتجاج د وزیر اعلی ته خو وزیر اعلی بیل ډېر سخته ګناه ده جی ځکه چې هغه خپل کم د هغې عهده ده د هغه خپل عهدې سره زه وایم چې خپل عقده صحیح نه استعمالوي لږ خپل هغه عهدې سره صحیح هغه استعمال نه کړو هغې چې کم پرون بې ګناه او نهتې ممبرانو او چیرمنانو باندې شیلینګ کړی دی دا د ناکام حکومت او د هغې وزیر اعلی ناکام حکمت عملې مو بولته ثبوت بل دا راته وایه که ستاسو دا احتجاج چې کوم دی سرنګ یې راونړو حکومت ونه منل ستاسو مطالبات تاسو مخکې څه کوئ ستاسو خو ډېرې ورځې وشوې دلته کې سهار 11 بجې راځئ بیا ماښام ځئ بیا سهار راځئ 11 بجې نو دا تاسو راته ووایه چې ستاسو حکومت کوم مطالبات ونه منل تاسو به څه کوئ بیا چې څنګه د مشرانو اډر به وي هغسې اډر مطابق به بیا چلیږو خو افسوس زه په دې خبره کوم ستاسو توسط د میډیا توسط چې زموږ کم یونین کونسلو کې یا کم علاقو کې تحصیلونو کې کم زموږ چیرمنان دي ممبران دي خواتین دي موږ چې کله کینو بیا وایو چې موږ سره فنډونه نشته تنخواګانې نشته مراعات نشته او چې وخت راشي څه وخت نو هغه وخت کې بیا دا حل دی چې نن څلورم ورځ ده چې موږ څلور کسان راځو نور زنانه نه راځي نه چیرمنان راځي چې دا موږ حق غوښتلو راغلي نو یا راځي یو ځای شي که نه چې کله زموږ هغه خبره چې دوی خبره کوي نو تاسو وایي دوی ټول مشران وایي چې نه موږ پښتانه یو موږ دا چې موږ هغه چا دی چې ډي چوک ته څه وخت ځو او د هغې مشره یو زنانه وایي چې پښتانه پټھان بہت بہادر ہے اور آخری دم تک ساتھ نہیں چھوڑتے دلته هم پښتانه دي که نه دلته هم بیدار شي خپل حق دپاره ډي چوک تاسو بېغیرت ډي چوک خو زه نه وایم زه هغې ته بېغیرت چوک وایم بېغیرت چوک ته تل دپاره ټول بیدار دي او خپل حق غوښتلو دپاره ټول خاموش ناست دي په دې جی ګرانو کتونکو دلته کې احتجاج کې موږ سره نور ملګري ولاړ دي هغې سره به خبرې اترې کوو چې کم ځای نه راغلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کم ځای نه راغلي دي خپل تعارف وکړئ موږ خو د تحصیل وډبیر پېښور سره تعلق ساتو کوم ملګري چې ولاړ دي دا ټول موږ د پېښور د تحصیل وډبیر سره تعلق لرو دا راته وایه پون چې کم شیلینګ شوي د هغې کې تاسو موجود وئ بالکل موجود هم دا راته وایه حکومت تاسو سره څه رویه وه زموږ کتونکو ته لږ ووایه پرون چې کومه رویه موږ سره حکومت استعمال کړې ده نو داسې سړی چېرته یعنې داسې بویم چې په هندوستان په عوامو داسې شیلینګ څوک نه کوي چې پرون موږ باندې د خپل حکومت څنګه کړی ولې مطالبه زموږ څه وه چې د 3 کالو نه زموږ ته فنډ نه جاري شوی موږ ته اختیارات نه راکړی شوي زموږ صرف دغه مطالبه وه چې موږ کم آئیني جمهوري حق دی په کم آئیني جمهوري حق باندې موږ الیکشن کړی دی د هغه بنیاد باندې موږ ته 3 کالو فنډ ریلیز کړي او بل دی وزیر اعلی موږ سره په تیر میټینګ کې چې کوم دی دا زموږ مشرانو سره دا خبره کړې وه چې تاسو ته به 2 کاله توسیم درکو تاسو ته به فنډ هم درکو بیګام چې کوم دی هغه دا خبره جاري کړې وه چې یاره دا خو موږ مینټس کې پراته دي نو مینټس کې خو پراته دي خو عملي کار پې باندې نه کېږي نو موږ 3 کالو نه وشو چې زموږ په ویسګانو کې ناله نه ده جوړه شوې یو کوڅه نه ده جوړه شوې مونږ ته عوام راشي جنازګاه ته نشو تللی حجرو ته نشو تللی خلک دنه کار غواړي خو تاسو سره نه فنډ شته نه سره اختیارات شته نو
نو خلکو ته جوابدې نه بالکل مونږ سره یو سیزم نشته او د پرون خبره پرون خو چې کوم دی پرون حمایت الله معیار په مشرای کې مونږ چې کوم دی جلوس په شکل کې دغه روان شو مونږ یو پرمن احتجاج کولو مونږ ته د مشرانو لپاره د طرف نه د اجازه ته چې تاسو به ورم نه ټچ کوئ تاسو به ګملم نه ماتوئ زمونږ یو پرمن احتجاج کولو زمونږ هغه پرمن احتجاج باندې پرون مونږ باندې دی چې کوم دی لاټي چارج کړی دی شیلینګ کړی دی هغه ظالمانه چې دوی دا دې سره نور څه کسر پاتې نو چې پرون باندې سونه شیلینګ کړی سونه ملګری زونګه زخمین شوي دي څومره چې کوم دی گرفتار کو گاډي چې کوم دی ونیو نو موږ باندې پرون داسې یو رویه استعمال کړی دا چې داسې رویه سره یو غیر ملکی سره نه کوي او زه په خپل یوت ممبر یم او زموږ تقریبا سودا درې مرز چې دلته راغلی وو بیا د بلدیاتي فنډ باره کې زموږ مشرانو دا احتجاج یو نظام جوړ کړی د هغې شکریه ادا کوو پرون موږ د هغې احتجاج کوو پروامن او په هغې کې موږ چې کوم دی هغه موږ منې پروني شیلینګ کې تاسو موجود وئ او چې موجود وو هغې کې موږ سره زیاتې وشو موږ یو پروامن احتجاج کوو نو هغو مخکې نه یو دم شیلینګ وکړو هغې کې موږ سره زیاتې وکړو او زموږ څه کسان ګډوډ شو پکې او اخوا دېخوا شو پکې نو موږ نه هلته چې کوم دی الیکشن خلکو ووټ راکړلی او خلک موږ نه تمه کوي او کار د نه غواړي کار غواړي دلته تقریبا زموږ 3 کاله وشو چې دوی موږ له چیشې لکه هم نه دی راغلی اوس که دا مذاکرات وشو دوی موږ له فنډ راکړو چې ټیک ټاک را نه کړو نو موږ هغې پورې نه ځو تاسو مطلب احتجاج به تر هغه پورې جاري وي چې کومې پورې مذاکرات نه شي نه شي هغې پورې موږ لکه د دې کې به یو لکه په هر صورت شي لکه او که دې جاري او که دې کې دې فنډ را نه کړو نو بیا موږ الیکشن د لوور دریم تحصیل سمرباغ او د عوامي نشنل پارټي اخیرنۍ چیرمن زمانه پورته د عوامي نشنل پارټي نور چیرمنان نشته خاجي هم تعلق به د لوور دیر سره خاجي دا راته دلته کې کم دی تاسو احتجاج نه راغلی صدرم سعودي ډېرې ورځې وشوې چې احتجاج سهار 11 بجې شروع کېږي بیا 3 بجې روډ ته وځي خو دا راته ووایه چې مطلب دا حکومت به ستاسو د مطالبات ومني که نه تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ نه په دې حواله باندې تپوس وکړو او زموږ حکومت ته خواست دا دی چې که دا د دې عذاب نه ځان خلاصول غواړي او زموږ نه ځان ازادول غواړي نو زموږ د مذاکرات دی ومني زموږ د حق دی ومني که دوی زموږ حق ونه مني د دوی خلاف به زموږ د 2025 کال دا به موږ د دوی خلاف دا تحریک چلو او موږ به په زموږ دا اوس د فیصلو روان دی زموږ مشرانو چې کومه پالیسي وضع کړه نو موږ به په ضلع هم کولی شو چې موږ د ټولو ضلعې جام کړو د دې نه علاوه په پېښور کې به په مختلفو ځایونو کې زموږ خلک راوځي او موږ به دا پېښور انشاءالله تعالی دا هم جام کوو او ټوله صوبه به موږ جام کوو خو موږ به د دې حقوق د دې پښتنو حقوق د دې صوبې حقوق کوم چې زموږ د NFC ورډ مطابق زموږ کوم حق دی موږ خپل حق غواړو موږ د چا حق نه غواړو کوم شی چې موږ دپاره په پالیسۍ کې دی او زموږ په دغه کې دی ایکټ کې دی موږ خپل حق غواړو په دې کې زموږ په بجټ کې 30% حق دی چونکې بیا زموږ مشرانو دوی په منځ کې مذاکرات شو او فیصله په 20% باندې کړو د دې څخه زموږ په 20% کې 1 ارب 120 ارب روپۍ زموږ جوړیږي دا زموږ 3 کاله تیر شو د اوسه پورې نه یو ویلج کونسل تحصیل چاته پیسې فنډ نه دی ورکړی یا به موږ د خپل حق 120 ارب روپۍ زموږ کې دا موږ ته راکوي چې راکړي که دا نظام ختموي 60 ځل دی ختم کړي زما نوم عصمت الله دی ساوت وزیرستان اپر برونټو ویلج چیرمن یم او دلته موږ د خپلو اختیارات او د فنډ د حاصلولو دپاره او د خپلو د حقوق د حاصلولو دپاره راغلي یو او دا موجوده چې کوم حکومت صوبایي حکومت د PTI نو د دې نه خو د خلکو ډېر توقعات دي که نه خو د دوی د دې کوم حکومت څه دی که نه د دغې د اصلي شکل چا نه دی لیدلی نه چاته پته ده حالانکه 15 سال تقریبا کم و بیش د حکومت وکړو که نه خو یوه پکې داسې میګا پراجیکټ چېرته نه دی شوی چې خلکو له مثال ورکړی وي که نه نو موږ هم راغلي یو په فاټه کې چونکې اول ځل انتخابات شوي دي د بلدیات نو د خپلو حقوقو دپاره راغلي یو خو مایوس کن کارکردګي ده د دوی له اوسه پورې موږ ته یو حق هم حق اختیار دی حق فنډ دی حق اعزازیه ده حق سټیشن الاونس دی یو هم راته نه دی میلاو شوی دا راته ووایه بل چې تاسو سره فنډ نشته ستاسو علاقه کې کلي کې د خلکو تاسو سره رویه څنګه ده ته جوابدې یې که نه جواب به خو نه شی ورکولی یاره 3 کاله وشول که نه داسې ورځ نه ده پاتې چې زما د ممبر نه او د چیرمن نه او د تحصیل چیرمن نه خلکو تپوس نه کوي زمونږ خلک چونکې نوي دي که نه
هغه خو وایي چې دوی سره به هم داسې اختیارات وي لکه کوم چې په سند کې دي یا کوم په پنجاب کې دي که نه بد زموږ بدقسمتي ده چې د کې پی کې باندې داسې حکومت راغلی دی چې بلدیات ته اختیارات نه ورکوي نو هره ورځ تقریبا تپوس کوي نو زه دا په دعوه سره وایم لو بچون کې نه کوم قسم به نه خورم چې زه دا یو کال زه د خپل کور نه بازار ته یا چیرې چوک ته نشم وتلی که نه هلته خلک تپوسونه کوي که نه د خلکو زموږ نه امیدونه دي خو دا مونږ مایوس کړي یو ماشا شمس می نومه ده د خیسورا ویلی چیرمن تحصیل تیارزا ساوت وزیرستان اپر دا راتوی پونچ دلته کې کم شیلینګ شوی دی کې تاسو موجود وي جی بالکل پارین مش موجود وي په دغه شیلینګ شي چې کوم شیلینګ صوبایي حکومت وکړو نو دا بالکل قابل مذمت دی یعنی د دغه چې څوره ها مذمت وکي هغه کام دی باغی کې ډېر داسې ځوانون وي چې هغه زخمی شول هسپتال ته یوړل نو یعنی لاند دغه الفاظ چې څوره مذمت یې وکي د صوبایي حکومت هغه کام دی دا راتو سره تاسو د مطالبات به ومني کنه حکومت هغه خو دا اوس پورې تیار نه دي تاسو په خیال وبمني کنه جی منل خو د پکار دي ولی چې د لیډر بانی پی ټی آی عمران خان هغه د ویژن د سوچ وو د فکر وو چې پاور چې کوم دا لاندې طبقه ته منتقل شي نو ان شاء الله د دې وجنه ګراس روډ ته چې پاور راشي نو علاقې به برا راشي نو امید ده چې هغه به ومني چې نه مانی د مونږ هدلته یو او دې هدلته دي نو بیا به درنه وي بیا به احتجاج وي تاسو احتجاج به هغه پورې جاری وي چې کومه پورې تاسو مطالبات دي منل شوی ان شاء الله هغه پورې به وي دا احتجاج چې تر څو پورې دی صوبایي حکومت غنوي منلي مطالبات نه منلي اختیارات منتقل کړي نه وي او ورسره فند منتقل کړي نه وي دوره پورې دا اختیارات کا دا احتجاج دا درنه دا به جاری وي ان شاء الله جګرانو کتونکو تاسو دلته کې د خلکو خبره اترې ووري دي مونږه بلدیاتي نمائندګانو سره خبرې وکړې هغه راغلي دي ډېرو ورځو نه په پیښور جناب پارک کې احتجاج شروع کړو پرون چې کم دی هغه روډ ته وتلي د حمایت الله معیار په مشرۍ کې ایمان دي شیلینګ شو مونږه خلکو سره خبره اترې وکړو مونږ ته مشرانو حمایت الله معیار او نور مشرانو مونږ ته دا وي چې مونږه چې کم دی حکومت دا مونږه مطالبات ونه منل نو مونږ به هر ضلع کې بیا احتجاج کوو او ټول ضلع به وته بیا بندو نو ګورو چې حکومت چې کم دی دیوس یو کمیټي لاړه د احتجاج والا حکومت والا وته وی چې تاسو راشئ نو اوس مذاکرات روان دي چې مذاکرات کامیابیږي او که نه کامیابیږي دا به بیا موږ تاسو سره په جنټ نیوز باندې شیر کو دا زموږ نننې پروګرام مال راکې اجازه د الله پامان